الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الأنجاب والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت انسان دنیا ته د دې لپاره را لېږلی دی چې د الله رب العزت طرف ته سفر وکړي او الله رب العزت رضا کړي، د الله په تابعدارۍ د الله په حکمونو منلو باندې نه دا دنیا ته چې دا انسان الله رب العزت را لېږلی دی او پیدا کړی دی، نو د ده د پیدا کولو مقصد هغه دا دی چې دی الله رب العزت رضا کړي. الله رب العزت رضا کړي او دا الله رب العزت رضا کولو طریقہ دا الله حکمنا منل، چې الله کوم احکامات کوم دین او شریعت را لېږل دي چې په هغې باندې دی عمل کوي، په هغې سره الله رب العزت رضا کیږي. اوس بنده دا سفر کوي دا الله په طرف رواني او په دې دنیا کې د دغه مخالف سيزونه هغه هم شته دي، داسې کارونه دي داسې عملونه دي چې هغه بنده الله رب العزت ته نه پرېږدي. د بنده امتحان هغه په دې ځای کې دی چې صرف په دې دنیا کې هغه کارونه وي چې هغه ټول د الله د خوښې وي، نو بیا په دې دنیا کې امتحان نه و او انسان ته هم سګران نه و، سیده به الله طرف ته روان و. په دې دنیا کې یو قسم هغه څیزونه دي چې پاغه باندې الله رضا کیږي او دویم کې سماغه عملونه دي، هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې پاغه الله ناراضه کیږي، هغه د الله رب العزت د ناراضتیا ذریعہ ده. اوس د باندې امتحان دی چې د الله د رضا کارونه راواخلي او کم کارونه چې د الله د ناراضتیا دي هغه پرېږدي، دا بنده به کامیاب شي. او کنه د الټا کار وکړو چې کم کارونه د الله رب العزت د غضب ذریعہ ګرځي، د قهر او د غصې ذریعہ ګرځي او دا کارونه راواغستل
او دا الله د خوخي کارونه پرې خودل دا انسان امتحان کې ناکام شو دی وجنا زمون هاري او سیکن هاري او مين دا د امتحان دی یو طرف تداسي سيزونه وي چا دا الله د خوخي وي بل طرف تاغوي چې دا الله د ناخوخي وي او مونږ او تاسو دا غي په مینس کې یو زمونږ امتحان دی چې مونږ د خوخه غراخلو کده نه خوخه غراخلو هر سکن هر ورځ هر مېن هر شپه هغه زمونږ د امتحان کې تیریږي دې وجنا مونږ لا یو قدم په احتیاط کو چتول پکار دی یعنی هر خبره تا هر نظر تا هر لاس چولو تا او هر قدم چتولو تا سوچ پکار دی چې دا الله رب العزت د رضا په طرف دی او کدا الله د غضب په طرف من په خپل عمل باندې سره دعوت ورکو دا الله رحمت لا کدا الله غضب لا بس زمون عمل هغه د الله نه په عمل سو غختل کومه په عمل باندې د الله نه رحمت غختو نو رحمت برش او کومه په عمل باندې د الله رب العزت نه غضب غختو نو عذاب برش دا عمل د الله رب العزت نه د غختلو یو ذریعہ ده زنو عملونو سره قران کې او حدیثو کې فضیلتونه راغلي او زنو عملونو سره غضبونه راغلي دا فضیلت دا الله د طرف نه یو خدایي وعده ده چې په دې عمل دا رحمت ملاويږي او غضب د الله رب العزت د طرف نه یو وعید او یره ده چې په دې یو کار باندې دا عذاب راځي نو خوخ استاده فزان نکم یو صوت دی رحمت او کا غضب یو کار موږ لدا پکار دی او وی خبانه قدم چتول غواړي او وی خبانه خلق لا ول غواړي د ځان نه د خپل عملونو نه غفلت انتهایی نقصان دي زګدک عملونه دي چې بیا د الله په لار کې رکاوټ بیا بنده الله نشي رضا کوله او الله رب العزت ته بنده رسیدل نشي نو په خپل 24 غنټې ژوند کې چې بنده ویخ وی او عملونه کوي که موبایل کې ګوتی وي کدا نظر استعمالي کدا غوږ استعمالي قدم اوچتای کلا سچي کو خلتن وړایا چي باندې سوچ کوي چې دا جایز دی او کنا جایز دی دا بندا کامیاب دی یو منګلا 24 غنټې کې د خپل عملونو نگرانی پکار ده غفلت نه ده پکار دویم منګه انسانان یو کمزوري یو او زمونږه ماحول زمونږه نفس او شیطان هغه دشمنان دي منګ نه غفلت هم راځي منګ ماحول هم راکاږي زمونږ نه غلطۍ کیږي بلکې کله کله چې منګه یو څه نیکی ګڼو نو هغه هم کله کله زمونږ نه ګناه شي لکه مونږ چې سړی غلطو کی نو دې ګناګار دی نو موږ وایو موږ نیک کار وکړو او پکې نه موږ د موږ غلاګری ثابت دي نبی علیہ السلام وی اسوا السرقه ان يسرق الرجل من صلاته بدترین اغلا هغه چې سړی د مانځ نه کوي نو غلاګر ګناګار دی نغلاګر لاس کټ کیږي
چې کله یو سړی مونږ غلط کوي نو د لاس د نیکونه راکټ کیږي چې مونږ د چا کمزورې شو نو دی په نیکو عملونو کې کمزورې وي د دوا په نیکو عملونو ته لاس کټ وي دی بیا نیک اعمال ډیر نشي کولای نو زمونږ مونږ کې زمونږ نه غلطۍ کیږي او مونږ الله ناراضه کوو زر زریو کو ټکی سر ته نه رسو رکوع سجدا برابر ونکو پاغي باندې مونږ ګناګار شو ولې دا خو مونږ الله ته ولاړیو او الله مونږ ته ګوري او مونږ الله مخه ته الله بیا دې کو زر زر ټکی وایل سر ته نه رسو الله خندا کولی رکوع کې ډیر سات نه ساره دل پورا دزریو سبحان ربی العظیم پوری نه ساره دل په سجده کې نه ساره دل د دوه سجدو په مینس کې نه ساره دل نه خو مستقله ګناه ده واجب پر خودل دي او چې سره واجب پری دي نو مستقل ګناګار دي نو مونږ کو ګناګار یو زمونږ نه درل ډیر ګناونه کیږي د موبایل په ذریعہ را نه کیږي د غب شپ په ذریعہ کیږي دروغ وایو غیبت کو چغله کو ډیر ګناونه زمونږ نه کیږي په ناراضي د دې وجنا ماسوتن یو دو رکعاته د صلات توبه کول او الله رب العزت تعجزي کول پتہ نه لګي سار 5:30 او کپانس اس پتہ نه لګي کله ودوی او د پاتې شي د توبې توفیق او مکمل اویږي کنه ملاويږي سړی د کور یو شانتي وزي بیا کو تران شي الله رب العزت تا هر وخت رجوع کول پکار دي د کامیابی ذریعہ دا ده چې سړی دا ورځي ما سوتن کو دکیږي او الله رب العزت سره جوړو کی الله ډیر مې ناراضه کړي دا ورځي ګناونه مې وکړل یا الله ودکیږه ما موافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچو دکیږه درې ځله به توبه الصلات حالانکه داغه نه ګناه نه کېدو خدا نبی علیہ السلام مونږ او تاسو پوهه کوي مونږ او تاسو پوهه کوي توبه د کامیابی ذریعہ ده او په توبه باندې الله خوشحالي کی چې څوک استغفار ډیر وایي هغه بختور دی چې څوک توبه ډیر وباسي داغه نه الله خوشحالي او داغه ژوند کې به مخه ته کامیابی راځي داغه ژوند کې به مخه ته خوشاله راځي د دې وجنه موږ لا 24 غنټې کې دا دوه کار ډیر ضروری پکار دي یو چې موږ هر یو عمل په سوچ باندې په غفلت سره موږ کارونه وکړو او دې ما ختن ځان له ګناہوں ملامت کو او الله رب العزت سره جوړو کو چې الله موږ معاف کا او الله رب العزت نه استغفار او بخنه غواړو او په خپل تیرو ګناہوں توبه وباسو او پاک الله رب العزت ته سوال وکړو چې یا الله را روان او رسکی او پښپک کې موږ د ګناہوں نه اوساتي الله دې زمون کړي ګناہوں معاف کړي او آینده کې دې الله موږ د ګناہوں نه اوساتي واخر دعوانا